معلومات زموږ د اریش 007 په باره کې. اریش 007 وایي یعنې زه خو د چا خوښ یم لازمي موږ ته لاندې په کمنټ کې ولیکئ او زه هغه سره بیا واده کول غواړم. او ولې چې زموږ هم اوس ښې لارې ته اوښتي او ښې لارې ته چې اوښتم باید چې ما سره مو څوک واده وکړي. زما هم زړه غواړي چې یعنې واده وکړم. حتما چې د دې هر څه نه مخکې ته زه یوه دا یادګاري وکړم چې زموږ په دې چینل کې نوي حتما درسره زموږ دا چینل د سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروي. عزتمنو اریش 007 خپل پلار سره د 3 ورځو پسې روژه باندې تبلیغ کې تلې ده. اوس د الله لاره کې ودې ده ډېرې توبې وباسي. همدا خبرې کوي چې یعنې ما د دې نه مخکې زندګي ډېره زیاته فحاشي او بېخایي تېر کړی دی. وایي خدای پاک مې د دې نه مخکې زندګي اوس ښه کړي. او دا یې ویلي دی که زه د دې 3 ورځو روژې نه لاړم او دې پسې به 4 میاشتې لګوم. 4 میاشتو نه چې راواپس شم نه یعنې زه به مې بیا خپل مور او پلار ته دا امر کوم چې اوس ما ته د واده غم وکړه. اوس مې چاته یعنې واده کړه چې خپله زندګي مې ښه شي. ولې چې کومه یوه ښځه چې بې واده ګرځي نو هغه کومه ښځه چې الله جل جلاله خو بې خپل حالت وایي. اوس اریش 007 د دې ټولو خبرو نه خبر شوې ده. ولې چې مخکې د دې خبرو نه وه خبر چې یعنې واده به په زندګي کول غواړي. اوس چې تبلیغ لارې ته ووتله نو ویې ویلې چې واقعي خبره زندګي خو واده کولو سره ښه کېږي. خپل کور چې سازېږي نو دا خپل خاوند سره هم سازېږي. او اوس بار بار جګړهګانې کوي توپې وباسي. عزتمنو خپلو مینهوالو ته یې ویلې چې یعنې ما ته دعا وکړئ چې خدای پاک مې دا کم ګناهونه کړي چې خدای پاک مې دا معاف کړي. چې د دې نه مخکې زندګي زما ډېره زیاته سخته په عذابه زندګي وه چې د دې خو زه هېڅکله هم الله تعالی ته جواب نشم ورکولی. انساني زندګي دې راته الله تعالی ښه وګرځوي. منو ټول ورته امین ولیکئ. ورته خپلې دعاګانې وکړئ چې الله تعالی دې په خپل رحم وکړي. الله تعالی دې په خپل رحم باندې وبخي.